د نادره له طرفه معلومات در سره شیر کوم. دا معلومات ستاسو د ټولو دپاره دي ځکه چې سبا ورځې تاسو د جرمانې نه چې دی د دې نه بچ شئ، ځکه دا د نادره د طرفه اهم معلومات چې دي دا راغلي دي. نو دا سره شیر کوم. تاسو ټول ته خو پته چې ستاسو سره کوم شناختي کارډ یا بي پارمي که دا ایکسپایر شي نو په ټایم باندې نوي کېده چې دی د دې پکار دي. لکه شناختي کارډ ستاسو سره ایکسپایر شي نو دا بیا په یو ځای کې چې دی دا هم نه چلیږي. خو که تاسو نادره ته لاړ شئ نو تاسو ډایرکټ ځانه چې دی شناختي کارډ جوړولی شئ، یا که ستاسو په شناختي کارډ کې ورځي نو تاسو هم شناختي کارډ جوړولی شئ. په شناختي کارډ کې اوس دا پابندي نشته، ستا سره یو شناختي کارډ دی او ته بل نشي جوړولی، نو ته اوس ځان له شناختي کارډ جوړولی شئ، تصویر پکې چینج کولی شئ، هر قسمه کار چې دی ته په خپل شناختي کارډ کې کولی شئ. نو شناختي کارډ چې دی دا په ټایم باندې نوی کوئ. دغه شانته بیا بي پارم لا په بي پارم کې چې دی اوس هم هغه ایکسپایر کېده چې دی دا رایستلي دي، ځکه د 3 کالو پورې یو شانتې دی، د 10 کالو پورې بل شانتې دی، د 18 کالو پورې چې دی بیا بل شانتې دی. دا حساب چې دی دی ولا جنګولی دی. نو که په دغه ځای کې ستاسو شناختي کارډ چې دی ایکسپایر شي نو دا به تاسو د بي پارم نو دا به هم تاسو په ټایم باندې چې دی دا به نوی کوئ. نو دغه هر سره چې دی دا ورکړي دی هغې دا ویلي دي چې دا په ټایم باندې نوی کوي، ځکه چې دې ته هر وخت ضرورت راتلی شي. لکه شناختي کارډ چې دی دې ته هر وخت ضرورت راتلی شي. که ستا په جیب کې ایکسپایر او سبا ورځې एकदम ستا ضرورت راغی او ته دا زه نوی کوم نو په هغې باندې به وخت لګي، ځکه چې ډایرکټ خو تاله نه درکوي. په پاکستان کې چې دی چې عام نارمل کوي نو میاشت دا پې لګي، او که ارجنټ کوي جو هفته دې پې ولګي نو ټایم چې دی دا به دې کې بیا لګي نو تاسو ته پکار دی د مخکې نه. خو دلته کې دا نوي معلومات چې دي دا سره زه شیر کوم نو دا یې دلته کې ورکړي دي. دلته یې ورکړي دي و چې تاسو کم شناختي کارډ او کم دغه نو هغه تاسو د 30 جون 2026 نه چې دی مخکې برابر کړئ. که ستاسو شناختي کارډ ایکسپایري، که تاسو شناختي کارډ نه جوړ کړی، که تاسو ماشومانو لپاره ام بي نه جوړ کړی یا پارم بي ایکسپایر شوی او تاسو دوباره نه جوړ کړی نو د 30 جون نه مخکې چې دی تاسو خپل شناختي کارډ چې دی دا جوړ کړئ. که نه د هغې نه وروسته بیا اضافي پیس او جرمانه چې ده د هغې نه تاسو ځان بچ کولی شئ. که ونه کړو نو دغه جرمانه او پیس چې دی دا په تاسو راتلی شي. نو په دې خبره به تاسو پوه شئ نه چې دلته دا خبره وکړه نو د دې خبرې مطلب دا شو د 30 جون نه خوا د 1 جولای نه چې دی نوی مالي سال شروع کیږي، نوی مالي سال شروع کیږي. او دلته کې دا خبره وکړه چې دا خبره یې وکړه د دې نه دا خبر راله چې تاسو په تر اوسه پورې شناختي کارډ ختم شو نو تاسو په شناختي کارډ چې دی هغه به دغه شانتې نوی کوو، د هغې به جرمانه نه وه، اضافي پیس چې دی دا به نه و. دغه شانتې که بي پارم به تاسو کوو نو د هغې اضافي پیس او دا به نه راتلو، و چې دی د جرمانه او اضافي پیس یې ورسره ولی. نو کېدی چې که تاسو شناختي کارډ ختم شي او تاسو په ټایم باندې نوی نه کو نو د هغې به په تاسو جرمانه هم لګي او اضافي پیس چې دی هغه اخیسته کېږي. یوه خبره شوه که جرمانه نه باندې ولګېده نو هم اضافي پیس نه لاړو، که پیس نه نو هغه څه جرمانه ده. نو د هغو له طرفه دا راغلی د 30 جون نه مخکې خپل هر سره چې دی دا برابر کوي د خپلو ماشومانو، او که خپل هر سره برابروئ نو په ټایم باندې برابر کوي. نو دا یې اوس ورکړي دي نو د دې نه وروسته کېدی چې بیا هغو جرمانه لګوي نو تاسو هم پکار دي چې په ټایم باندې خپل شناختي کارډ او د ماشومانو پارم بي چې دی دا په ټایم باندې نوی کوئ.